رسول الكريم ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد إن أول بيت وزع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي زمونږه د مذهبي کارونه چې دي کنه یو ته عبادت مونږ وایو یو ته تقریبات وایو تقریبات چې دي لکه اختر شو قدر دا چې دي دا د قمري کلندر مطابق دي رمضان بکلی اختر بکلی وړوکی اختر شوال حج بکلی دا قمري کلندر فالو کوي او عبادت چې دي نو دا د کم دغه کلندر چې دی د تسوي شمسی کلندر مطابقي مطلب دا چې لکه سار به مونږ څه وخت کوي نو یاره جي پکار ده چې په کم د سلور ته بانګ ویل شي او پکار ده چې په کم 15 ته مونږ خلاص کړی ځکه چې په 15 بجې مونږ نور راخیږي نو دا شمسی شو که نه او بیا اشراق به ته څه وخت کوي نو هغه دا چې نور راوخیږي نو 10 منټه به انتظار کوي ماښام به څه وخت کوي نو دغه شانتې شمسي کلندر چې دی دا زمونږ په عباداتو باندې د ټایمینګ د هغې سره دی او زمونږ د تقریبات چې دي دا د قمري کلندر مطابق دي تاسو په پته یې لږې ورځې مخکې مونږ روژې نیولې وې نو روژې مونږ ځکه نیوې چې دا رمضان میاشت وه دا قمري کلندر و نو هغې رمضان میاشت نه مخکې چې و د هغې نه مخکې مونږ به داسې فرض کړو چې په دغه کې مونږ زکات ورکړی و په رجب کې یا په شعبان کې دا ځکه چې هغه اکثر د زکات والا یا مدرسو چندو والا چې ونه هغه زیاتر په دغه وخت کې راسم و چېرې جي دغه دی نو ته ویلی شي چې مونږ لاول زکات ورکو نو زکات چې دی دا څه دی مالی عبادت دی نو مونږ خدای پاک ته وښوه چې مونږ مالی عبادت وکړو نو بیا وی چې اوس بدني وکړو نو بدني بیا مونږ په روژه کې وکړو د روژې نه پس چې دا کمې میاشتې دي که نه دې ته شوال ذیقعده او 10 ورځې د ذوالحجې دې 2 میاشتو او 10 ورځو ته اشهر معلومات وي یعنې دا معلومې میاشتې دي او دې ته د حج میاشتې وي نو په دې کې کو سړی نیت وتړي د حج احرام وتړي نو دا مناسب ده لکه اوس دا تقریبا ذیقعده شروع شوه یعنې خالي میاشت شروع شوه خو د خالي د میاشتې نه مخکې په شو دغه کې په شوال په میاشت کې یعنې د اختر په میاشت کې مونږ د احرام تړلی شو حج له انتظام کولی شو دا د حج میاشتې دي د حج په حواله باندې مونږ لږې خبرې کو بعضې خلق داسې دی چې هغې حج له به ځي انشاءالله بعضې خلق داسې دی چې هغې حج له نشي تللی او بعضې خلق داسې دی چې هغه حج تلی شي خو لا سمی ورته نشته نو دا 3 ګروپه دي د خلقو کومو خلقو ته چې خدای پاک د حج توفیق ورکړی دی او حج له منظوري هم شوې ده نو دې له پکار دی چې د خدای پاک ډېر زیات شکر ادا کړي ځکه چې دا سلیکشن چې دی دا د خدای پاک د توفیق نه بغیر ممکن نه دولت چې وله کم پکار و هغه هم دې له خدای پاک ورکړی بیا چې د دې په اراده پړه کې راله هغه هم وله خدای پاک توفیق ورکړی بیا چې د دې خسنې به راختلی نو بیا ولم خدای پاک دا کړی نو دا خلق په حقیقت کې د خدای پاک ډېر نازولی دي او خدای ورسره ډېر ښه کړي هغه یو صحابي ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وی که نه وی چې ته قرآن تلاوت وکړه نو هغه ورته چې علیک انزل د خدای رسول قرآن خو په تا نازل شوی دی نو زه تلاوت وکړم نو هغه ورته وی چې خدای پاک کوي چې دی دې وکړي نو حاریان شو نو هغه ورته په جواب کې سمانی زما نوم یې اخیستی و نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نعم سماکا او ستا نوم یې اخیستی و نه ډېر زیات خوشحاله شو چې خدای پاک زما نوم اخیستی و دا څومره کسانو چې سلیکشن شوی د حج دپاره نو الله پاک د دې نوم اخیستی دی چې پلانې د پلاني کلي دی به حج له ځي وایي دا ځکه دې کې یو سیسټم دی سیسټم دا دی چې دنیا کې خدای پاک څومره مخلوق پیدا کړی نو څه جاندار دی څه بېجانه دي د بیجانو په منځ کې هم کشش دی کشش یو شی چې ته ځان ته راکاږې لکه ساده مطلب یې دا دی چې دغه چې دی مقناطیسو دا چې ته چېرته کېدو نو هغه په ځان پسې څه شی راکاږي تاسو ته یاد دي آیرن که نه لکه لوحه راکاږي دا کشش دی په هغې کې نو هم دغه رنګې د دې کشش برکت دی چې دې ته مونږ وایو ګریویټي یا کشش ثقل د هغه د انور چې دی دا د سیارې ځان ته راکاږي سیاره بله سیاره ځان ته راکاږي
دا ځمکه چې د نور راکاږي او دا ځمکه ځان ته نور څیز مونږ راکاږي نو د دې د برکته دا ټول سیستم چلیږي. نو څنګه چې دا کشش ثقل په د غیر جاندارو کې دی نو په جاندارو کې الله تعالی په انسان کې د یو انسان د بل انسان دپاره کشش پیدا کړی دی یا د یو انسان د بل شي دپاره کشش پیدا کړی دی او دغې کشش ته په دې د انسان په لیول چې راشي دې ته بیا محبت وایي، مینه. نو دا مور چې د خپل بچي ته نږدې کېږي او دا ښځه خاوند چې د یو بل سره کوي دا کشش تېری دی په منځ کې او د هغې د وجې نه دا نظام ټول چلیږي، خو دا بنیادي طور مینه ده. نو د انسان چې کوم دغه دي که نه اندامونه دي نو سترګې دي نو دا لیدل کوي، نو لاس دی نو دا نیول کوي، نو غوږونه دی دا اورېدل کوي، نو زړه چې دی دا مینه کوي، محبت. دل بحر محبت ہے محبت ہی کرے گا. دا د مینې دپاره دی مینه به کوي. کو ته هر صورت وایي خو یا به په شیطان مینی یا په رحمان مینی. نو د مینې یو تقاضی چې کله ستا مینه دی دغه سره که نه نو د مینې یا اتومیټک ریزلټ دی چې ته وایي چېر دا سړی مې ولیدی سړی کېږدی مې ولیدی. دې وجې نه شریعت دا اصول لغ کړي دي چې تاسو پردی زنانۍ او پردی سړی او هغه سړی هغې زنانه ته څه سوال ځواب کوي نو زنانه له پکار دی چې په نرمه لهجه کې جواب نه ورکوي، هسې نه چې د دې نارینه په زړه کې رایي چې دا ښځه مې ولیدې. دا لکه د لیدو او بل شریعت بل اصول دی لپاره دا راخ کړي چې یو زنانه یعنې ښځه به خپل خاوند ته د پردی زنانې صفت نه کوي چې پلانې داسې دا داسې ده، کیدی چې د پړه کې راشي نو بیا به دی وایي چې مې ولیدې او لیدل خو د لپاره د غیر محرم نه دی پکار او دا لیده دومره ضروري دی د پړه کې راځي چې کله موسی علیه السلام په الله تعالی باندې مینو نو الله ته یې څه وی رب اریني انظر الیک. دا ولې د هغه پړه کې مینه راله نو چې مینه راته وایي چې مې ولیدې نو کوم خلق چې په الله مین دی که نه د هغه وایي چېرې د الله سره زما ملاقات وشوې نو الله د هغې دپاره یو ترتیب رخ کړی لکه یو سړی ستا خوښي نو هغې دپاره به اول ته څه کوې ته به وایي چې یاره جي زما مناسب څه حکم شته دې ته سبمیشن وایي. نو بیا د مانځه په صورت کې مونږ کوو مونږ الله تعالی ته لاس کېښودل او مونځ ورته وکړو چې په نامه باندې مې لاس دی دا سبمیشن. نو په دې وایي چې نه ته خو لږ د جیب ته هم لاس که که نه نو د جیب ته لاس دپاره مونږ زکات ورکوو، مونږ عشر به ورکوو او مونږ سرسایه ورکړې ده او مونږ به انشاءالله اوس قرباني کوو. دا د مالی قرباني شوه. نو بیا وی چېره الله تعالی وایي چې تخلقوا بخلاق الله د خدای پاک خویونه په ځان کې پیدا کوي. نو خدای پاک په خویونو کې یو خوی دا دی چې خدای پاک په خپله خوراک نه کوي. چې زما بنده که ته زما سره مینه کوې جوتم خوراک مه کوه چې یو میاشت مونږ خوراک ونه کړو دا روژه چې نیولې وه نو دا شو کړه. ته ویلی چې دا درې واړه خبرې چې مونږ کړې دې ته مجاهده وایي. مجاهده وکړه نو وایي اوس راشه مشاهده وکړه. مشاهده دې ته وایي چې په هلته راشه زما کور دی او زما سره میلاو شي نو هلته ملاقات وکړو. نو دا د عشق ته وایي چې ستا الله تعالی مشاهده ته غواړې د هغې دپاره ته یو سفر کوې هغې سفر ته د حج سفر وایي. نو دا ته څه کوې دا ته د الله سره ملاقات له ځې وایي الله وایي زما هلته کې کور دی. نو ته به اریان شې چې ټوله دنیا د الله نه ده خو الله یو ځای نسبت ځان ته ورکړی دی. نو ان اول بیت وضع للناس للذي ببکة فلیعبدوا رب هذا البیت الذي اطعمهم رب هذا البیت. د دې کور خاوند چې دی وایي دا زما کور دی بس هغه ورته خپل کور ویلی چې ورته خپل کور ویلی نسبت یې ځان ته کړی. نو بیا وایي چې راشئ ماله او زما سره به ملاقات وکئ. بیا هلته چې ته ځې نو ته څه شي له ځې دې له ځې چې ستا د الله سره مینه ده. نو ګوره اول ستا نه پیسې غوښتې نو زکات دې ورکړو، نو ستا نه سجده غوښته نو سجده دې وکړه، نو پته یې د روټۍ پابندي لګوله نو هغه دې م وکړه. نو د لوی اختر د دغه د روژې نه پس بیا چې کومه میاشت شروع شوه د وړوکي اختر وه وړوکی اختر خالي او بیا د لوی اختر میاشت په هغې ړومبنۍ 10 ورځې په دې کې حج و نو تا ویې زه حج له ځم نو ته حج له روان شوې. اوس که ته حج له تلی شې نه ځې مطلب چې تلی شې څه مطلب وایي من ملکه زادن چې د چا سره پیسې یي ټیک شو او دومره پیسې من ملکه زادن چې چا سره پیسې دومره پیسې یي چې سامان ورسره یي وراحلتن او ټیکټ ورسره یي او دی بیا هم حج له نه ځي نو خدای پاک ته څومره خفه دی خپله یې خوښه ده که یهودي مري فلا علیه خپله یې خوښه ده که یهودي مري او که عیسایي مري. نو دا ډېره غټ سخت وارننګ دی چې لکه وایي چې یاره ته حج له ختلی شی نه ځې. ما یو سړی نو هغه ډېر ښکلی سړی وه ډېر ښکلې دیری وه نو ډېر مزیدار دغه یې کړی و دا واده کې ډېره زیاته خرچه کړې وه نو ما ورته ته حج له نه ځې
ما ته ویل ډاکټر صاحب عمرې له تلې ما غړای په کول په قسمونو غړای نو ما ورته یې نه کا خدای پاک بدن خپه شي ځکه خدای پاک استاد کوري ني او استاد د واده د خرچې مو لید چې دا دوره خرچه دې کړې و نو ما ته وی یاره وی به موقع مرګ دی دا اوس هغه بد قسمت دی چې د سره دغه شته وسایل او د عمرې له چې ته وې عمرې له تلم چې عمرې له تلو نو مطلب دا چې تا ځان خدای پاک ته خو نو هغه سړی تهجد له پاسې دی او نور خلق ودو په تهجد کې خدای پاک ته دعا کوله وی الله پاکه ګوره دا ټول ودی ازوی خیمه زما دا کارو کې ناغي ودو ته دغه ځای आवाज کړي وي خپل خبرو سره کوو مونږ ته ولې خې نو دا سړی چې د عمرې لذینو دی خدای پاک ته ځان خې چې زه عمرې لراتلې شمه خو حیل نه راځم نو الله تعالی وی چې ومن کفرا دې ته کفر لفظ ویلې دی ولله علی الناس حج البيت من استطاع الیه سبیلا ومن کفرا دیو جن حدیثو کې راځي چې چا د حج اراده وکړه نفل یعجل نو چې څه کال وزم تادی وکړه کته لیست علی چیرې د زوی دا واده موشن بیا بلاړ شمه دا کور لګ منګ سمو چې دا جوړ کم بیا بلاړ شمه اکه ته وایي چې پلانیز مکه خرسیږي چې دا واله من بیا بلاړ شمه نو دا تا په د حج په خانه کې شاته پرې خود او د الله تعالی د طرف نه چې کوم معجزې دی او معجزه پکې دا چې په حج سو خواریږي نه کم خلق چې مالی تور اسودی وې دی کې اکثر یو کنټریبیوشن د حج او د عمره نو حدیث کې دا راغلی تاسو حجونه عمره کوي چې مالدار شي حالانکه پکار خدا چې خوار شي ځکه چې پیسې خو ته په حج ولګولې خو خدای پاک به در دې سي لارې کولاو کی چې بیا وته خوارېږي نه مالدارېږي و نو کم سړی سره چې وسې کېږي او هغه حج لنځي نو هغه الله وتعالى ومن کفر فإن الله غني عن العالمين دا کم خلق چې حج لذي نو دا په حقیقت کې د خدای پاک میلمانه دي میلمه څنګه هغه ته خو کارډ راغلی وې د تم کارډ راغلی دی د میلمستیا وې کارډ ولا چاره وړو وې کارډ ولا ابراهيم عليه السلام وی هغه ته سوي واذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا خلق ته د حج اعلان وکړو نن شپږ زره کاله مخکې هغه چې خدای پاک ته اعلان وکړ مطلب دا وکړي چې من کل فج عمیق د هغه علاقې نه براشي نو چې سورکاوي نه راوړي نو د بونیر شری نو دا فج عمیق ته جوړه کنده ده په سورکاوي چې په کڑا کړ کې نو خدا مطلب وته کنه چې دی بونیریانو ته د سواتیانو ته د سموالو ته د پاکستان د خلکو ته اعلان وکړ دي ته بر رسیدلې نو چې دې ته اطلاع را رسیدلې ده نو دی وسوي نو بیا ته الله سوي واتم الحج والعمره لله نو خدای پاک په دې مختلفو طریقو باندې تا ته وي او دا غي د پاسه چې تا ته لکه سلیکشن دې مو شو اته وځي نو ته بیا دومره خوشاله شه خود دې سفر نه زیاده سے زیاده فائدہ والا یو خبره په دار چې احتیاط کوا چې ته چونکه حج لروانه نو دا ګوره ټور نه دی ادا بزنس جرنی هم نه ده چې دا ګینه ته کاروبار لځي بلکې دا د عشق یو سفر دی او په دې کې به ته لګ دغه کې لګ برداشت پکې ځکه چې عاشق چې کله خپل معشوقې لذینو آزمائش برداشت کوي نو هغه یو شاعر ویلو کنه سنا ہے کل تیرے در پر هجوم عاشقان ہوگا ما ورېدلی دي چې سبب استا په خادغه باندې په حجر اسود باندې د عاشقانو پختو کوي کنه غویمن جوړي اجازت ہو تو میں بھی آ کے شامل ان میں ہو جاؤں خدای پاکه کسته اجازه دي زما مړ کېږي چې دغه ځای ته درلې نو کله کله سړی د حج داخلو کې ونه شي هغه وی یاره وی خپه کېږه ما اريد وصاله و يريد هجري ما خدای پاک ته چې یو ځای کې ګوزه درځم الله وی چې نه خسنې مې دل راو نه خېجه او ته مرزه نو ترکت ما اريد لما يريد دا د عربی یو شعر دی نو خدای پاکه چې ستا اراده ده چې مرزه ازما اراده چې درځم جزء خپل اراده ستا د اراده د پاره پریدم چې ته په کله رضای جزء بدر شم نو دا غي د پاره دار چې ته کله د دې ځای نه روانېږي او حج لځې نو یو خدا چې د خدای پاک ډېر شکر ادا کې چې خدای پاک اوس ماته لکه زه او چرته ستا زما بلل دغه ځای ته نو چې ستاسو د جذباتو نه ډکه دویم دا چې دې سفر نه میکسیمم پیدا واخلې ډېر زیاته پیدا ته واخلې نو هغه دار کنه چې اول به تاسو چل کې کپڑے بخپل بدله دې ته احرام وای نو څنګه چې وې تر خپل کپڑے وباسه او هغه صادر په ځان اچي نو په کار د چې د خپل بد خوینم د ځان سره ورتاو کې چیرې بسته په خو ما دروغ وې نو بس نور دروغ نه وم نو کنزل به مې کول نو کنزل به که خیر نه کوم نو لالچ به مې ډیر کاو نو غرور به مې ډیر کاو چې دا خوینم د ځان نه لرکې نو بیا د سوې چې کله تروان شي نو ته هغه ته یو ناره لګي هغه ناری ته سوې
لبیک لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک. وی دا لبیک په خدای پاک باندې دوره خوږ لګي که نه چې کله په حجة الوداع کې رسول الله صلی الله علیه وسلم روانو 1 لاک حاجیانو سره جبریل راغی رسول الله ته وی چې صحابه ورته ووایي چې لبیک په زوره وایي. نارینه وله پکار دي چې څومره په زوره ویلی شي دومره په زوره وایي ځکه الله پې خوشحالېږي. وی دا 3 اوازونه داسې دي که نه چې الله تعالی چېرته فیصله کړي چې عذاب راولمه خو خپل عذاب واپس کوي. یو چې کوم ځای کې اذان کېږي د اذان ډېر قیمتي عمل دی. کوم ځای کې چې اذان یې که نه او کله چې اذان کېږي ته لږ غلی شي او هغې ته لږ غوږ کېدی نو د دې دوره غټه فایده ده چې خدای پاک ډېر بدقسمته خلقو له او ډېره بدخویه خلقو له توفیق ورکړی چې په هدایت شي ځکه چې د اذان قدر یې کړی. لکه وی چې یوې زنانه د لوپټه شاته وه او چې اذان وشو نو د لوپټه یې را دې خوا کړه نو الله ته دومره رضا شو چې هغې له د هدایت توفیق ورکړو هغه بیا زبرګه شوه. یو د اذان ناره یو د مجاهد ناره چې مجاهد په جهاد کې کوم د الله اکبر ناره لګی که نه نو چې هغه دا چېرته ته ضایع نه کړي. او دریم نمبر د لبیک ناره وی خدای پاک فیصله کړي چې دا ملک سزا کومه خو هغه خپله سزا واپس کړي. او دا 4 نمبر چې دی که نه دا ډېر قیمتي دی. وایي چې کله ته خپل وړوکی مولوي صاحب ته کښېنئ که نه چې ده ته سبق شروع که او مولوي صاحب ورته وایي چې بسم الله الرحمن الرحیم او هغه ماشوم هم وایي چې بسم الله الرحمن الرحیم. دا بسم الله په الله دوره خوږه لګي چې په دې بستی باندې سزا راتله فیصله شوه خو یې واپس کړه. او دې سلسله کې یو ډېره خوږه قصه کوي. وایي چې عیسی علیه السلام په یو قبر روانو عیسی علیه السلام هغه کارونه ټول ناشنا و لکه مړی ژوندی کول شو یا یو سړي دغه د سترګې ړندې دي هغه ټیک کول شو نو په قبر روان دی نو په قبر کې سړی عذابېږي نو چې واپس راته نو بیا ورته لکه د جنت میوې پرتې وې بیا لکه ریلیکس شو نو خو لږ ساعت پکې تېر شو نو عیسی علیه السلام یې خدای پاک ته وایي یاره دا څه معامله ده نو خدای پاک وایي چې د دې سړي یو نوسی و نن جومات ته تللی او مولوي صاحب ورته قرآن شروع کړی نو چې کله د هغه ورته وي بسم الله الرحمن الرحیم ما وی چېرې ګوره د ده نوسی ما ته رحمان او رحیم وي او دی زه سزا کومه. نو دا کومو خلقو له چې خدای پاک بچي ورکړي او هغه د مدرسو ته او د جوماتونو ته د حافظانو له لیږي نو دا اواز هم ډېر زیات قیمتي دی چې دا اواز دغه ځای ته رسي نو په د دغې اواز د فایده یو غټه دی. وایي ته چې ګورې که نه دا چې ستا د نیکونو هغه عذاب به ماف شي. وایي ګوره دا حج داسې نه دی شروع شوی دا داسې چلو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس دنیا ته راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې د اسماعیل او د ابراهیم علیه السلام د زمانې نه دا شروع دی. نو ما عجیبه خبره بله ځوارې ده وی چې دا یهودیان چې دي په دې مدینه کې یهودو او سره دا اوس او خزرج دا اوس چې احسان صاحب دا خبره وکړه نو دا اوس او خزرج چې دا غیر یهودو نو دی به د شرک په حالت کې هم حج له تلل نو غیر چاپېره چې څومره مخلوقو هغه به د شرک په حالت کې مکې معظمې ته حج له راتلل چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم لا دنیا ته نو راغلی خو او هغه د نبوت هغه کار نو شروع کړی نو د جاهلیت هغه حج به کېدو صرف یهود به حج له نه تلل. نو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی نو په دغه ورځو کې اوس حضرت دعوت شروع کو دا خانه کعبه چې اوس ده که نه دا پوخانه ده دا